دا یو سوال کړی دی چې په هغه جوراب باندې مسح کول څنګه دي چې هغه شلیدلي؟ جواب، اول خو دا مسله موږ تفصیلا بیان کړې ده الله په توفیق سره چې په جوراب باندې مسح کول جایز دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې او د صحابه کرامو د عمل په رڼا کې او په هغه باندې ما ډېر دلایل ذکر کړي او دغه شان امام ابو حنیفه رحمه الله د قول په رڼا کې هم ځکه چې بعض داسې خلک شته چې هغوی د رسول صلی په خبره نه مطمئن کېږي نو بیا د چا خبره باندې مطمئن شي؟ د امام صاحب په خبره باندې مطمئن کېږي. بس بیا صحیح ده. بس چې امام صاحب ویله بیا خو صحیح ده نه لکه پیغمبر ویلې ده. زموږ به تحقیق وکړو تپوس به وکړو پیغمبر خبره کوي موږ تپوس وکړو چې آیا دا زموږ په مذهب کې شته او که نه زموږ په کتابونو کې دا مسله راغلې او که نه نه امام صاحب بیا صحیح ده وی. ما یو ورځ د مولا سره بحث کو او ما ته وایي چې دا څنګه او دا داسې ما ګوره د رسول صلی الله ثابت دي او هغه هم په جورابو مسح کړي ده صحابه کرامو نه ثابت نه مطمئن کېږو. بیا ورته ما دا وایي ما دا خو د امام صاحب نه ثابت دي په جورابو مسح کړي امام صاحب خو دې نه منع کړی ما په اوله کې منع کړی بیا د مرګ نه 7 ورځې مخکې هغه هم په جورابو باندې مسح کړی. هغه روایت امام ترمذي راوړی سندن مې ورته وښو نو بیا ما ته څه وایي والله لازم ده دغه خبره وی زما هغه پلار یې مولا و مړ پلار یې مړ دی وی زما پلار به هم دا خبره کوله چې د جوراب باندې په مسح کول د دې گنجایش دي خو دا گنجایش چې پکې هله راویستو چې کله هغه قول یې ولي و د امام صاحب مخکې گنجایش نه راوتو ځکه چې هلته د رسول صاحب خبره ذکر کړه صحابه کرامو بیا گنجایش نه راوتو. نو امام صاحب رحمه الله د مرګ نه یو څو ورځې مخکې په خپله په جورابو باندې مسح کړې ده. په جورابو باندې مسح کول جایز دي. بله دا چې ګوره هسې که موږ لږ سوچ وکړو وایي په موضوع مسح شتي په جورابو نشتي ښه نو په موضوع ولې مسح ده ویستلي ګران دي نو دا جوراب د موضوع ویسته خو د جورابو نه اسان دي هغې ته خو نن سبا وګورې چین ورته لګېدلی چین دې چې کته کوي بس د جورابو ویسته ګران دي. ښه دویمه وجه څه ده چې په موضوع باندې مسح کوي وایي دا د شریعت د طرف نه اسانتیا ده نو په دې غریب دې ولې ګرانه کړې ده دله هم دغه اسانتیا ورکړه که نه چې په موضوع کې اسانتیا شتي په جورابو کې نشته. 3 جوراب ما په خپلو سترګو یو سپین ږیری لیدلی په پاکستان کې او اودس مې کو چاردام او دغه سپین ږیري 3 جورابې وویستې خپې یې وینځلې 3 جوړې جورابې اچولې وه او سم یې خپې وینځې رپېدو سره نو ما کوم څه دې ته وایي دوی زموږ په مذهب کې نشتي. نو شریعت د اسانتیا ټوله ورکړې ده موضوع والا لپاره اسانتیا نو جوراب والا لپاره هم ده. امام ابن المنذر رحمه الله بخپل کتاب الاوسط کې دنیا صحابه کرام ذکر کړي دي چې هغوی نه دا نقل دي چې په جوراب باندې مسح جایز ده لکه علي بن ابي طالب عمار بن ياسر ابو مسعود انس بن مالك عبد الله بن عمر براء بن عازب بلال بن رباح ابو امامه سهل بن سعد او نور صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين. اوس راځو دې مسلې له چې جوراب سوري نه په دې مسح کېږي او که نه. ګوره کوم علماو چې اجازت ورکړی چې په جوراب باندې مسح جایز ده نو هغو هم یو څو شرطونه پکې ایښودي بعض شروط قرآن حدیث په رڼا کې دي او بعض شروط هغوی خپله یو رایه ده اجتهاد دی او کوشش دی. نو دا شرط خو صحیح دی چې د جورابو باندې مسحله کوي چې تا د چاردم نه بعد پخپو کړي. دویم شرط دا دی چې د جورابې په خپله صحیح پاکي. نو دریم شرط دا دی چې دا په دې مدت کې دن نه وي د مقیم دپاره 40 غنټې او د مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې. او څلورم شرط دا دی چې یو هغه بې اودسي ده یو هغه اودسماتی دی چې د هغې د لاسه په انسان باندې چاردام لازم کېږي او یو هغه اودسماتی دی چې د هغې د لاسه په انسان باندې غسل لازم کېږي. نه که په تا غسل لازم شوی نو بیا مسح نه کېږي. مسح به هله کوي چې په تا باندې څه لازمي د وړوکې طهارت ته باندې لازم وړوکې طهارت چاردام ته وایي غټ طهارت نه په غټ طهارت کې مسح نه کېږي. دا شرطونه دا د حدیثونو په رڼا کې دي خو بعض پکې به دا شرط لګوي چې دا به پیړي
دې ته به اوبه دننه نه ځي په دې کې به دومره میله وګرځي دا به د خپې نه وځي نه دا به شفاف نه د شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه دقه تپوس شوی نو هغه وایي چې صحیح خبره دا ده چې په دې شرطونو باندې څه دلیل نشته د حدیث نه او بله دا چې خلک ټول یو شان نه دي سمالدار یې څه غریبانان دي خو غریب سړی دی جورابې په پو کړي هغې کې سوری دی نو دې ته وایي ته وباسه هغه بل چې کوم هغه برابر دی ته به مسحه وکړه نو څنګه ته په دې عجز باندې په دې غریب باندې دا جورابې لرې کې او تا سره دلیل مضبوط نشتی لکه داسې معمولي سوري پکې شوي نو هغه څه حرج نه اوس دوسي چې اوس لبنډه نیمه خپه پکې ښکاري نه هغه موږ نه وایو خو اوس داسې چې لکه که چېرته معمولي ځایونه پکې سوري شوي او سړی پرې مسحه کوي نو مسحه به انشاءالله جایز وي والله اعلم